ماینز اور منرل اکټ څه دی، په دې کې څه شامل دي او دا د صدوبو لپاره څومره فایدهمند دی او که څومره نقصان دی خلکو ته دا پته نشته. نن به موږ په دې باندې خبرې کوو چې آیا په دې اکټ کې څه شامل دي. ماینز اور منرل اکټ چې کوم دی دا یو قانون دی او دا د هر ملک لپاره د معدني وسایلو د ماینز او منرل اکټ چې کوم دی د دې د لایسنس د اجازتنامې لپاره او د کانکنې د لټون لپاره په دې کې مختلف قسم قوانین شامل دي او دا د هر ملک لپاره مختلف وي. که موږ خبره وکړو چې عمومي طور باندې په دې اکټ کې هغه شکونه شامل وي چې په دې کې د کانکنې سره تړلې د وسایلو سره معدني چې کوم مسایل دي د ملکونو په هغې باندې په دې کې قوانین لاګو کیږي. که موږ په دې اړه باندې خبره وکړو چې په دې کې کوم اهم نکات شامل دي په زیاتر صورتونو کې چې کوم دی نو په ځمکه کې دننه چې کوم معدنیات دي دا د حکومت ملکیت وي او په دې کې چې کوم دی د مالک په دې باندې هیڅ قسم ملکیت نه وي او په دې کې بل یو اهم خبره دا هم شامله ده چې معدنیات د تالاش لپاره په دې قانون کې دا هم یو شک شامل دی چې یو کمپنی وي یا یو فرد واحد وي او هغه د کانکنې تالاش کوي نو هغه به د حکومت نه ضرور د دې لایسنس اخلي او د دې به تپوس کوي. دغه شان که موږ په دې اکټ کې کم قوانین او ضوابط چې شامل دي نو د هغې پابندي لازم او ملزوم وي. په دې اکټ کې دا واضحېږي چې د کانکنې دا به څنګه د دې تالاش به کیږي او په دې باندې د حکومت او بیا آیا د فرد واحد چې کوم دی د دې په دې باندې څومره د دې ته د حق حاصل دی. څنګه چې موږ ووایو چې دا اکټ د هر ملک لپاره دا مختلف وي. د دې مقصد د کانکنې طریقه کار په دې باندې عمل کول او دې لا فروغ ورکولو دپاره د صوبې د معدنیاتو د وسایلو د شعبې سرمایه‌کاري هم یو سازگار ماحول کې کول په دې قانون کې شامل دي. د دې قانون مقصد دا هم دی چې د دې طرز حکمرانی چې کوم ده هغه به بهتره جوړ کیږي او د کانکنې په شعبه کې به د ضابطو او د نور اصولو خیال ساتل کیږي. د پی ای اے 25 پاکستان حوالې سره وزیر اعظم شهباز شریف د طرف نه دا بیانات هم مخې ته راغلي دي چې په پاکستان کې د منرل انویسټمنټ فورم 2025 او په دې کې د دې د استعمالولو عزم هم واضحه عکاسي کړې ده. د هغې وینا ده چې د ویلیو اینڈ ایډیشن ټیکنالوژي د منتقلې او مربوط صنعتي ترقې لپاره د موجوده ماینرل بل د دې اهمیت ډیر زیات دی او د دې آمدني پالیسیانو لپاره به د دې لپاره نوې شکونه هم شامل کړي شوي دي. خیبر پښتونخوا کې د ماینز او منرل اکټ 2025 دا څه دی؟ خلک زیاتر د دې نه لا علم دي او په دې باندې پوهه نه دي. که موږ د دغې وضاحت هم وکړو نو ماینز اور منرل اکټ چې کوم دی په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې چې کوم پیش شوی دی دا 139 صفحات باندې مشتمل دی. په دې کې 119 شکونه شامل دي او د دې بل 8 شیډولز دي. په دې مجوزه قانون نه پس به د کال 2017 د ماینز اور منرل بل دا به منسوخ کړي شي او دا قانون به لاګو کړي شي. په دې بل کې د کانکنې متعلق قوانین واضح دي او په دې کې د سمګلینګ د کودای د بین الاقوامي سرمایه‌کارۍ او معدنیاتو کانکنې او دې سره متعلق چې څومره څیزونه دي هغه په دې کې کور شوي دي. دا بل اس آی اف سی جوړ کړی دی کومه چې د وفاق ماتحت یو اداره ده او دا اداره وفاق قائمه کړې ده. په دې د طرف نه په ټولو صوبو ته دا بل لیږلی شوی دی. بلوچستان کې دا بل منظور شوی دی خو په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې دا بل لا زیر غور دی او ډیر زر به پاس کړي شي. خو د حیرانتیا خبره دا ده چې زیاتره خلک د دې نه خبر نه دي او هغوی دا وایي چې دا د ملک لپاره د صوبې لپاره خاص کرده نقصان دی. زیاتره خلک چې کوم دي چې د دې نه تپوس وکړی شي چې آیا په دې بل کې داسې څه شکونه شامل دي چې هغه د صوبې لپاره نقصان دی نو هغوی وایي چې موږ ته دا پته نشته، موږ دا بل نه دی کتلی. خو موږ ته دا ویل شوي دي، خلک دا وایي چې په دې بل کې داسې شکونه شامل دي کوم چې د صوبې د وسایلو لپاره نقصان دی.